بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور تاسو ملګری طاهر خان. دا وخت تاسو سره بالکل نیخ منغه لایو د لایو راتلو یو ډیره غټه ایشو ده. څنګه چې تاسو ټول د معلومه ده د مسافرو یو ایشو جوړه ده. پاغه باندې بار بار ویډیوز هم غو، پاغه باندې بار بار اوازونه چوتو هم ډیر داغه پازیټیو ریسپانس هم را روان دي. داغه هم شکر گزار یو. نن مې ته د یو مور درد او فریاد راوړی دی. بل ورځ زمونږ د تغبای یو ډېر تکړه سوشل ورکر دی شاهد صافي، هغه پیښور تارو جبې یو کور ته تللی و. د یو مور چغې او فریاد هغه مونږ ټول اورېدلي وې په ویډیو کې چې د هغې زوی کوم چې جمشید نامه یې وه 4 کاله مخکې هغه ترکي ته تللی و. زه د دې لایو سیشن نه مخکې د ټولو پښتنو ته د ټولو کتونکو ته یوه خبره کوم. ګوره که په وطن کې هم اوسېږئ که نه نو خدا را لیګل اوسېږئ. که تاسو بهر ملکونو ته ځئ هم په لیګل چینل باندې لاړ شئ، په لیګل طریقه سره اوسېږئ. که کم ملګري په دوبۍ، سعودي، قطر، عمان، ملیشیا یا د دنیا په هر ګوټ کې اوسېږئ، نو یاد ساتئ د ګورنمنټ چې کومه پالیسي وي، کم د هغو رولز وي، په هغې باندې اوسېږئ. خو زیاتره دلته غربت دونه شي، دلته بېروزګاري دونه شي چې خلک یې بیا لیګل او انلیګل ته نه ګوري. خو بس جوړ باندې وطن پرېږدي چې یاره وطن مې پرېښودی، بهر ته لاړې او د خپل کور حالات مې بدل کړي. خو بیا په دې کې داسې قصې راشي چې هلته کې خلک پسو شي، د خلکو پکې وفات وشي، هغو د دنیا نه لاړ شي. نو داسې نن یو ډېره دردېدلې کهاني کوم چې شاهد صافي زموږ سره الریډي شیر کړې هم وه. زموږ دا ورور جمشید 4 کاله مخکې ترکي ته تللی او په ترکي کې هغه تقریبا څه د میاشت نه سیوا وشوې چې هغه وفات شوی. د هغه ډېډ باډي هلته پرته. دلته مور لیونی سپېلنی صرف د دې دپاره ده چې څونه ورځې شوې د میاشت نه سیوا. تاسو سوچ کړئ د مور په اړه باندې به څه تېرېږي چې یو بچي د مرګ پته وتلېږي. د بچي عمر څونه دی؟ ما پرون کتو نو 24-25 سال عمر یې دی. ځوان زلمی ماشوم بچی چې د چا نه لاړ شي، نو هغه مور صرف دغه یو ارمان لري چې زه زوی خو رانه لاړو، خو چې کور ته به راله څنګه راځي. بل د کرونا وبا ده، ایمرجنسي حالات هم دي. نو د شاهد صافي نه به ور چې هغه د کور ته تللی او د هغه څه هلته کې د مورکۍ څه خبرې وې. زموږ سره مورکۍ هم په لاین ده، د مورکۍ خبرې هم سره کوو. شاهد جانه هرکلې ده ته وایم ګرانه. ډیره مننه طاهر خان لاله، الله دې خوشحال آباد ساته. او ټول ویورز ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاهد جانه مورکۍ را سره هم ده په لنډو الفاظو کې راته ووایه چې د کور ته لاړې، تا د هغه ځګې هغه کورې ژکو څه احساسات او د مور څه مطالبات. مور هم زموږ سره په لاین، د مور هم په لاین باندې اخلو. جی ډیره مننه طاهر صاحب ستاسو د لایو اخیستو. د ټول نه مخکې جي ستاسو یو خبره وکړه، زما ډېره زیاته خوښه شوه چې په خپل ملک کې یو سړی اوسېږي نو په لیګل طریقه دې اوسېږي. بیا د بهر ملکونو پروسس دومره زیات وي او دونه مسلې وي هلته چې هغه زموږ د پښتنو یا د دې خلکو چې دا کوم زموږ د سادهګان خلک دي هلته کې، نو هغوی ته ډېرې زیاتې مسلې ستونزې، هغوی هغه مسلې بیا د ځان نه نشي هغه کولی. نو پکار دا دی چې په لیګل طریقه اوسېږي. د ټول نه مخکې تاسو سوال وکړئ چې یاره زه دې کور ته لاړم. دا ویډیو زموږ یو ډېر غټ صحافي دی چې هغوی کړې وه، په هغې پسې په 2nd نمبر باندې زه لاړم. ما سره دوی کانټیکټ وکړو، زما یو ورور د اټلي نه، او زه لاړم د دوی ځای ته چې هلته زه ورسېدلم. ما د دې مور هغه تکلیف، د دوی د کور هغه جړه، هغه کټونه طاهر لاله هماغه شان راټول شوي وو. په کور کې جړه هماغه شانتې وه، خو صرف او صرف که نو هغه د جمشید ورور میت نه و چې هغې باندې خلکو جړلی وې. جړه نور هماغه شانتې وه، خو صرف لاش نه و. د مور ډېرې زار کتار چغې ووالې، ډېر زار کتار دی وجړل. او د مور کې هر یو انسان ته خپل جمشید بچی ښکاري. زه د مور د خپلې سینې ته داسې راجوخ کړم لکه د جمشید غونته کې، او ډېر زیاتې جړاګانې، ډېر زیات په تکلیف کې. د هغې صرف او صرف وینا دا وه چې یاره زموږ زوی خو ټیک ته په ان لیګل طریقه باندې تللی و، خو د دې کور د فیوچر د بدلولو دپاره، د خپلو خویندو ورونو د زندګۍ بدلولو دپاره تللی و. او یو کوشش یې کوو چې هغه زموږ ډېر پښتانه داسې کوي او ځي. په هغې کې بیا داسې وشولو چې دا غریب هلته مړ شو، وفات شو. او د هغه میت اوس هلته کې تقریبا په 11 تاریخ باندې، د تېره شوې میاشتې په 11 تاریخ باندې وفات شوی په روژه کې. او نن دا ډېر ټایم د هغې وشو، څه د پاسه یو میاشت د هغې وشوله چې هلته کې په یو هسپتال کې د هغه لاش پروت دی. امبیسي هغې ته ټکټ نه ورکوي چې یاره هغه د هغه ځای نه راوچت کړی شي او راشي پاکستان ته. زه دې لاړم، د دې مور سره کېناستم، د دوی سره مې خبرې وکړې، اترې مې وکړې، د دوی په صورتحال باندې ما دا ټول پښتانه پوهه کړل. خو زموږ بدقسمتي دا ده چې زما سره په هغې کې ډېرو کسانو رابطې وکړلې، خو هغه په خپله ملته کې ان لیګل دي. په خپل ترو باندې ما کوششونه شروع کړي. دغه باندې موږ هم خفه کېږو شاهد جانه چې یاره سړی لیګل وخت یې رایي که نه هم د خپل رور سره په سخته کې وردېدی شي. زموږ سره بیبي هم په لاین باندې ده.
د دې بیبي نه باور بیبي سلام علیکم आवाज درځي تاسو ته وعلیکم السلام یا څنګه ژوند ته مې زوی بچی زما شی د مې زوی ته مې بچی بیبي اول دې په غم کې د سر ولاړ یو او پښتنه د نه کولم ډیر زیاته ګرانه د زما ډیر زړه غوښته چې زه دې خواله درشم خدا شاید په زړه مضبوطی خو ما دون اړه نشته چې زه دې خواته کېنم او ساده چغې پریاد وورم بس سره تو وایا بچی دې کله تلې او سغواړي دا ټول خلک دې ګوري حکومت ته ګوري بچی دې کله تلې د سوجنه تلې کله وفات شوی دی وخت باندې څنګه تیریږي زیاده د یو میاشت شو سره پاسه روچه کې تلو او زه وفات شوی دی بیا ما په سترګو نه لیدلې زه دا خواش حکومت ته کوم پرویز خټک د عمران ته چې ما له دا کړه دی بچیو نو ډېر په وخت پرې ولا راوسته خو زما خوار غریبي بچی نو ځکه یې څوک نه راولي نو زه خواش حکومت ته کوم چې ما له خپل بچی راولي ما تل لس کاله دی ته کومتون کړی ما وی دی بغل چې دی په سوري به زه کښېنم نو زما له دا رشوه خدایه شوی ته یادلیم بچی شیدم راته ډېر مدد وکړو زما شاته ولاړ دی دا د ما د جمشید په شان دی دی ټولو راباندې وخندل او ما د ځان ته راجګوې ما ته پکې د جمشید ښکاري ښایسته الله ډېر ډېر خوب ده راته وایي جمشید لاړو زه دې بچی یم هلته نور محمد وزیر سخاوت دی ټول بله ډېر منډې تړې وهلې دي خو د حکومت نه پاتې ده بیبي څلور کاله وشو چې خپل بچی دې نه ولیدلی څلور کاله د نه جدا تېر کړي څلور کاله لا برېت مرېت یې نه و راغلي اوس یې تصویرانو کې ګورم نو نري نري برېت یې شوي بیبي الله دې د هغه جان ښایسته کړي خو دا چې په کومه طریقه تلو ترکي ته بیا د ترکي نه یورپ ته تلو نو تاسو ته دا پته و چې دا په ایلیګل طریقه ځي کاغذونه ورسره نشته دې خبرې تاسو ته علم و بیبي نو بس د دې خبرې خو موږ ته پته نه وه بس دا ټول تربوران یې تلو دم ورته ډېر خفه وم هغه ته یې بیا ما سره خو پیسې نشته د دې نه مې زه دوبۍ ته نه ځم پاسپورټ ماسپورټ مې ولا جوړ کړی وم مری ورنده ورته ویې زه به راله کالې ما دی خرڅ کړم هغه مې خرڅ کړ ته مې قرض کور راوایشه دی مې ولېږلو بس بیا مخ بیمار شوی بیا پې دا درد راغلی څوک وایي درد دی څوک څه وایي څوک څه وایي بیبي څونه وخت شو تا ته پته لګېدلې چې ستا زوی وفات شوی دی او په ترکي کې پروت دی څونه وخت شو چې تا ته پته ده میاشت شوه بیا میاشت په 19مه روژه وفات شوی د یو میاشت نه تا ته پته ده چې ستا بچی په ترکي کې په هسپتال کې پروت دی په تمه را یو ورځ را باندې لکه کال تېرېږي ورته ګورم غرب ناري شي نه شي ګولی شم خوب نه راځي زه یم چې ما له به جمشید د کوم طرف نه راشي خو اوس ما له د خوارۍ مزدورۍ نه دی خو زه یم چې دلته یې راته سلی جوړ شي چې خاورو ته ځمه چې دیدنې کوم بس الله له سره خو وکړه چې تاسو زما شاته ولاړ یئ بیبي ستا غم او درد ډېر زیات دی دا خو در مونږ اخیستی نه شو خو صرف دونه ته ویلی شو چې مونږ هم ستا بچي او څونه چې زمونږ نه کېږي نو هغه سره کوو شاید دله درغلی و دوه درې ملګري دل نور درغلي و مونږ هم ستا بچي وو ستا په دې دوک درد کې سره مونږ ولاړ یو ستا په دې اواز کې سره مونږ ولاړ یو بیبي خپل भरपूर کوشش به کوو چې د جمشید جی شاید وی د بیمارې ممات یې ختم وکینو له ورته مې ډېره دوا وکړم یا الله زما شاید بچی جوړ کړي چې زما دا نه خواش کوي ما نه تپوس پوښتنه کوي بیبي زمونږ سره د هغه ځګي ملګري هم دی وزیر به اسلام علیکم وزیر به تاسو راته ووایي د دغه ځګي حالات جمشید کله وفات شوی دی اوس د هغه په ډیډ باډو راوړو کې څه تکلیفات دي دا مونږ ته لږ ووایه وروره وعلیکم السلام طاهر لالا تاسو ډیره مننه خوشاله اوسئ چې موږ په کال راواخستو طاهر لالا دلته څه کوم مشکل دي که نه دلته لکه اوس ټیم کې ټول مشکل موږ حل کړي دي دې ځای نه ترکي نه یو شی هغه نشته هر یو شی کلیر ده واحد مین مسله موږ ته د فلایټ ته څه فلایټ پاکستان امبیسي په اسلام آباد نه فلایټ نه ورکوي
نو دلته مونږ لکه هر یو شی کلیر کړل لاله خو صرف هغه مونږ ته دا وایي چې دا الته اسلام آباد نه کیږي اسلام آباد نه ډاکومنٹ نه راځي هغه چې دلته راشي ول چې تاسو ته مونږ فلایټ درکو دا نوی راغله تاسو ته ول داسې مونږ فلایټ نشو درکوله ډاکومنټس وغیرہ ټول تیار دي دغه سایډ نه صرف د فلایټ شو د چې ترکی ته فلایټ درشي او ډیډ باډي دغه ځګینه چوته کی بس نور خو به کیسه نشته کنه او جی او صرف فلایټ مسله ده مونږ ته دلته وسه لکه دې ځای نه هر شی کلیر شوی دی لاله دلته نه هیڅ مسله نور نشته کوم سيزونه دي مونږه لکه انلیګي کلو مونږ سره څنو خو بیا مونږ دومره منډه ترړي والی چې الله پاک رسره رحم وکړو چې هغه کار مونږ ته راغوند کو هر شی مونږ وکړو او الته نه اوس اسلام آباد نه الته فلایټ نه ور کوي دلته مونږ به سي ته لاړ شو لکه روزانه مونږ زو راځو هغه مونږ ته چې الته نه تاسو ته فلایټ نوي زه به تاسو ته دلته اوس هر شی درکم ډاکومنټ هر شی به درکم تاسو ته الته ایرپورټ ته مړ یوسه دلته بیا چې تاسو فلایټ نه تاسو بیا چوپ ته غورځوي نو ما ته مل دا خبره سید الکبل ورز ام بي سي ولا سره مونږ ډیر خبره وکي ډیر سره تیز او سره شو هغه مونږ ته ول دا تاسو ټول مسله اسلام آباد نه چالت نه تاسو ته فلایټ وشي زه به تاسو په سیرینګ کوم تاسو ته بزوین تاسو فلایټ شو ده په دې ټیم په دې غمنتي مړه روچت کې راوړې دلته په ایرپورټ کې تول کې روپۍ به ورکې زیبو خشای جان ما د میسجونو را لګلیو د یو امبیسي سایډ نه په پدنځ پاکستان او غره ترکی نه او هغه دا ویل چې دا ماشوم په الیګل طریقه تللی دی نو د لپاره د ډډ باډي دی په ترکی کې خخشي دا ته چا ویلو هغه پاکستان نشو دلته نه شو بیا زه ام بي سي ته لاړم نو به ام بي سي ولا مونږ ته لاله د سی ویل هغه ویل چې تاسو ته ما ویلې دي ما وتل سنت مونږ د تنه دی ویل دا هر چا د تویلې د دروغ ویلې دي چې فلایټ وشي خامخا بس تاسو ډیډ باډي زی او څه حالت نه فلایټ وشي او مونږ دا خبره نه ده کړې دلته ول تاسو ته ما ویل تاسو ما ته روزانه زی راځي سما درته نه ویلي اندسي خلکو خبرې ما مانه ډیره مننه وزیر جان استاد موجودګي الله دې خوشاله ساته شاهدوم زون سره د موري تا دا ولي دال د قدیم بچی ناستی په ترکی کې وزیر دلی ناستی او شاهد په تربای کې د زدیم زوی مدل د بټخېل کې ما تو आवाज نه دا غم درد چې کوم نه ستا आवाज نه دی او دا خبره دار چې دا ټول کاغذونه کلیر دي موري خو اوس مې نه شو دا کنه چې دا جازونه بند دي د کرونا وبا د وجنه جازونه نزي ملکونو ته نو بزونګ د الله نه دا دعا کو او الله دې په دې حکمرانو په ځړ باندې رحم وبوجه چې خصوصي فلایټ ولېږي په ترکی کې زموږ ډېر پښتانه پاکستانیان په سعودي نو موږ به دغه درخواست کوو چې خصوصي فلایټ ال کې ارینج کې او پای کې بیا دا ستاره بچونګړې تعالی راولي مور او چې بیا ول تو زې کم اس کم دعا وته کې نو موږ سره ولاړی ته په فکر نه کې خموري بیا دا وزیر سره د ګل محمد سره سخاوت سره الله ډیر خو هغه ما ته ویم دستا بچي ډیر مدد یې د لپاره کړې ډیر منډي تړي والي الله دې خوا د آباد او خوشاله ساتي نماز اړه د فارمات ما سوتنم ټلیفون کې مور څنګه نو ته بچي بس الله ګران شي الله ډیر کامیاب کړ ته من بچي جغرا سره نه دی جغرا سره نه دي درجه الله شهید لډي جن ورکا الله روح جوړ کا شهید خان الله روح جوړ کا اول تعالی ګل محمد وزیر او خاوت جوړ کا غواړم مور خو چې څونه دې سره خبرې کوي نو دا بجاړي ما مور چې کوم ده نو دا په زړه سوري شوی دا چې څونه تاسو خو دې سره خبرې کوي دا به صرف جاړي او زنن هغه خلکو ته مې تاسو په پلیټ فارم باندې ورکول غواړم چې کوم د مسافر आवाज رسول غواړي زما ډیر مرګري داسې شته چې زاغي ته دا ویل غواړم چې خاص د الله د رضا لپاره یاره موږ ډیرو کسانو आवाजونه اوچت کړل ډیرو خلکو आवाजونه موږ اوچت کړل خدای جمشید هم زموږ یو رور دی زموږ یو بچی دی زموږ د پښتونخوا خاورې بچی دی موږ ټول ایز ا سوشل ورکرز لزدا ریکوست کوم حکومتي چارواکو ته ویم زه د الکترونیک میډیا ته ویم پرنٹ میډیا ته ویم چې پلیز خاص د الله د رضا لپاره او د دې مور د دې جړه او د دې فریاد په وجه باندې تاسو ټول یو پلیټ فارم ته شئ د دې ماشوم راوستل هغه صرف او صرف 24 سال ایج لري او په 24 سال ایج کې هغه وفات شو او هغه په یو بل ملک کې پردي ملک کې وفات شو او د لاوارثو په شان تل په پردي ملک کې پروت دی زما ټول سوشل ورکرز ته ټول الکترونیک میډیا پرنٹ میډیا ته دا صرف تاسو په پلیټ فارم دا یو ریکوست کوم دا درخواست وکوم د الله سره نيسم چې خدای ته وګورئ د الله رضا د پاره رحمت کې شي د دې مور سره ودرېږي د دې را فریاد واوري د دې را فریاد مخ کې ورسوي حکمرانانو شاه جان ټول وسره ولاړ دي او د چا چې بکور کې مورای کنه
نو زما د خوده وجه د مور د وخت سره سړي زړه چوي دا ما ته ویل زه بوله لاړم شم قسم خدای کده پاتې کې نه څه وره مور خبره کېږي نه به خبره ته کومه زما خبره وره مرګ حق دی کنه مرګ خو حق دی دا خو زمونږ ایمان دی کنه مرو خو بمرو به یو ول خدای د ځواني مرګ ور کړی دی یو ول خدای د مسافرۍ مرګ ور کړی دی نو دا د شهادت مرګ دی ښا او الله تعالی په خپل نیک بنیادمانو باندې امتحان نه ولي به دا پتا باندې امتحان دې پته به تو زړه خطر پورته کې نه ښا سیدا د خدای با د الله طرفه ده کنه الله را کړو په الله می صبر او شکر د خو الله نه غواړم چې مال عمران خان په خټک تدا خواص کوم چې مال د الله پر ځا سره راوړي ګینه داغه بغیر د ما جون ډیر ګنده به تو با وصله کې شاهدا د دې به خبر اوري چې الله را کړی والله را نواغز د غوسرم چې دو نو شي چې مال کلی تراشي کنه او بزی وینم دا قبر زما مخې ته مړه نو دا هغه داغه ډېر باډي چې کومه هغه دوی نه هیڅ ګټه نشي کولای اوس د ګټه وټه نه هغه غریب وته ٹھیک شو صرف اور صرف دا مور غواړي چې رزه په خپل خاور کې دفن کم چې زه هر سار ورزم د خپل بچی ته په قبر باندې یو سپاره سبق ویم دته دعا کوم دا قبر زما د وړاندې او زما د کور خوا سره چې زما د زړه په آبادی زما د دې مور په پاتې ژوندۍ سمري طاهر صاحب د دې بیا کال یا بدوي یا چې دې چې 15 کال بچي او تر د کومه پورې چې دا مور ژوندۍ دا به روزانه مري دا به هر غنټه پس دا مور مري نو رامخ کې شي پښتنو زه صرف تاسو ته یو سوال کوم رامخ کې شي پښتنو د دې مور سره چې په هر یو ملک کې څوک دی رامخ کې شي د دې خاندان سره ودرېږي د دې سره په دې غم درد کې شریک شي او د دوی مرسته وکړي د دغه جمشید راوستو کې زمونږ ملاتړ جوړ شي زه هر چاته دا چغې وایم چې کریډټ زه نه اخلم چې مال دې سو کریډټ راکړي زه نن طاهر سره لا ورالم نو بس زه وایم چې یو 30 مارخان ما یو غټه کارنامه وکړه چې ما یو کس نر اور قسم مې په خدای الله دی کې چې څوک داسې ملاوي شي شاید جان دا د هر بچي فرض دی دا د هر بچي فرض دی د هر بچي ټیک شو دا د هر بچي فرض دی چې را یره د مونږ سره ګارانټي شته د خپل ځان اوس جمشید په ترکی کې واسه زمو سره ګارانټي شته مو تاسو سټ تلی شو کنه به نو زما په خبر ځان پوهه کا چې الله تعالی درکړې وو الله د ناغسته دی ټیک شو مونږ به भरपूर کوشش کوو دا ستا غږ چې کوم دی په دې وخت کې په زرونو خلک اوري او دا بل لکونو ترسي بل په زمونږ په حکومت کې ټول پښتانه دی به مونږ په پښتو کې ځکه خبره کوو چې په دغه کورسو باندې دغه واګداران چې کم دي په دې کې زیاتره زمونږ پښتانه مشران دي نو موږ په پښتو کې ستاره پریاد وته وړاندې کوو څنګه چې تا خبرو کې کچرته د منیسټر زوی وي یا چرته د وزیر اعظم زوی وي نو خصوصي جاز به پسې لو چې زما بچی ته وپات شي او چې کې ستا بچی دی او چې کې ستا بچی دی د غریب کور نه د نو سلبي خروج نه سیوا وشولې چې فلایټ نشته دغه وجنات لري ما د کلی یو مشرم نه راغلی چې ستا په دې کور کې دا نه غم دی اورګه چونګه ور سره ودرېږو نو زه به راځه خلک او بیا ټول خبره ټول غواړم په 10 جون باندې فلایټ شته جی 10 جون باندې فلایټ شروع کیږي زما ټول حکومتي چارواکو ته دا تاسو په پلیټ فارم باندې یو اپیل لري چې کو پاغي کې زموږ سره سفارتخانه په امدادو کې مدد وکي او د دې رول پر اوستو کې زموږ ملاتړ جوړ شي نو موږ بداغي تر د ورځ د اخرت پورې بداغي موږ احسانمند یو ځکه چې دا 10 تاریخ نه 10 جون نه به دا فلایټ شروع کیږي د 10 جون کې چې کوم پهلې فلایټ وي پاغي کې موږ ته ټیکټ ارینج شي او دا ور موږ د ترکی نو اوچت کو دلته راوړو پاکستان ته دلته خپل خاورې ته وسپارو د مور د ژوندۍ هم پاسانه شي او زمونږ د منډه ترډې هم پاسانه شي او موږ به دې ټولو شکر گزار یو تیرا بچی خمک ورته کړه اند به چې عمران خان کې نه ان شاء الله شاید جان دا موږ درخواست کوم په دې لایو ویډیو کې موږ دغه د باندې وایي عمران خان کې ناستو عمران خان په کورسای کې ناستو وایي وایي د باندې خپل باندې موټونه ورکې مې دې بس دونه دنیا جوړه کړم چې تعالی نو کړیونه کډوله سم پاسي د بل ورځ نه مې دغه تور کې تړېږي چې نو کاغذونه به ګرځول نو کری کډریم نه نو د بل عمران خان او په خټک دی صفات کول وای دا مې ډیر خسړې کې نه ته په کورسای او نن سبا هغه ته په باندې راکې پروت د مازه لوړیږي دا نه عمران خان نه کوي بیبي او سلام بیبي او سلام
حوصله بیبي حوصله په دغه بل څه حوصله، کمې حوصله نه دی بیبي، جاز حوصله. را نشي چې زما دې دې پسې جاز بوزي دا ټول بیبي الله دې تعالی زړه صبر درکړي. مونږ ټول بچي د سره ولاړ یو، پښتانه سره ولاړ یو. ان شاء الله ستا بچي به الله تعالی دا غاغه چې کوم ډیډ باډي د پاکستان د برازي بیبي ښه تو بالکل زړه خطه پورته نه کې. مونږ بچی سره ولاړ یو ان شاء الله. تا ته نه د کلی د مشر زورشته نه تا د حکمرانانو زورشته ان شاء الله. د خپل پښتانه بچی ته ګوري هم دور د دعاګان هم کې ان شاء الله. ښه بچي به ته خدای پاک راولي د خیره. سیده وای سارا ته شهید خامید بیماری ما دل در ختم کو ام الله زماره بچي جوړ کی او تام الله کامیاب کړي ته ما سره مدد کوي ته مين بچي او امین نور محمد وزیر اسیم الله دې ژوندې لره او الله د باندې تکلیف آسان کې. خاص زموږ دعاګان د سره دي مونږ سره ولاړ یو. بیبي فکر باندې کې سیده الله دې خوشاله و آباد ساته. الله دې پاس دې کې پاس کوا دې درجه الله درکې ما سره ته منډي وهي چې ما سره غریب امين بیبي جزاک الله خیر. ډېر مننه. دا زموږ سره بیبي و شاید جانا ګران کار دی اصل کې خو د دې نه بغیر کیږي نه یار. د دې आवाज و د دې نه بغیر کیږي. نو ستاسو شکریا ادا کوم چې د غزګی ته تلې وي د بیبي دا غږ د مونږ تر ورسو بیا دا غي د پر منډي تړلی وای. نو الله دې وکړي چې د جمشید ډیډ باډي زر تر زر راشي. ال دغه ما وزیر بيدل چې د دوه ټول ملګری دی هغه هم شکریا ادا کوم چې د خپل ور سره ولال دې دغلت کې ومنډي تړلی ولوي کنه په مسافرۍ کې هر ځړې په خپل خلو ګډوي. شایجان اخر کې سم میسج لري اخر نه پیغام میسج د ټول لمخې طاهر صاحب زه تاسو ډیر شکر گزار یم چې تاسو دونه قیمتي وخت مونږ لرا کو او د دې مور فریاد تاسو د ټولي دنیا ته کې خودو. خو زما په اخره کې په لاس کې میسج دار زما ګورنمنت اف پاکستان ته جناب عمران خان صاحب ته علي محمد صاحب ته او نور چې کوم زمونږ داسې محترم منسټران دی هغه ته زما دا ریکوست دی چې زمونږ د دې رور د لپاره تاسو سفارت سپیشل وای چې دا رور دا غزه راوچوي او پاکستان ته راورسي او کچري حکومت زمونږ مرسته او زمونږ مدد نه کوي. زمونږ ټول هغه کتونکو ته دا خواست دی چې د چا په وس کې څه اختیاري د چا څوک زمونږ سره په دې اړه باندې څه مدد کولی شي نو زمونږ به د هغې د امداد منتظر یو چې هغه زمونږ د دې رور پر راوستو کې موږ ته پیسې نه دي پکار، موږ ته بنګلې ګاډي نه دي پکار، نه بل څه پکار دي. موږ ته صرف او صرف د دې رور دا ډیډ باډي پکار دی چې موږ د ترکی نه راوچته کو پاکستان ته راورسو. نو په دې ستاسو هم شکریا ادا کوم، د کتونکو هم شکریا ادا کوم، حکومتي چارواکي ګوري د هغې ډېر شکریا ادا کوم. طاهر بھائی ډېر مننه شاهد جانه، الله دې خوشاله کا. دا و شاهد جان او هغه مورکۍ د تاروجه به یاره تاسو سوچو کې اکثر زموږ د مسافر به دا ټیم ما زیات ګوري که نه تکلیف دی ما د پته ده ډېر زیات سخته ده کرفیو د حالات دي. وګوره چې کله خپل حالات بل انسان په بدتر حالات کې وګورې که نه نو په خپل ژوند باندې به شکر ادا کوي. ګوره دوه څیزونه داسې دي که نه چې دا په موږ په ځان کې اپناو کړو الله پاک ډېر اسانه کړي. یو دی صبر، بل دی شکر. شکر د الله په هر حال کې وستل. اوس که ته په تکلیف کې وې که نه په هغې کې هم شکر وباسه. تاسو وجه تو څه وي مقصد مې د خبرې دا دی که تاسو د ځان نور خلکو لیده که نو زه دې بیبي د سختې ته تو وګوره دا آسان کار دی چې د بچي 40 ورځې شوې د 24-25 سالو ماشوم بچی او 4 کال ته مسافري کړې دا د بیبي د خپل بچی نه دی د هلته کې د وفات ته په تلاجه کې پروت دی په ترکیه کې. نو تاسو چې د مور په زړه باندې بس تیریږي د په کور کې په رونو باندې ستېریږي په چمګاون کې په خلکو په زړه باندې ستېریږي. نو زه ټول درخواست کوم چې د الله په هر حال باندې شکر وباسئ، بل په سخت وخت باندې صبر کوئ. الله تعالی قرآن شریف کې خپل فرمایي چې زه صبر کوونکو والا سره. نو شکر او صبر د دوه سيزون دي چې تاسو په هر سخت تکلیف کې کنه الله تعالی تاسو ژوند اسانه. زموږ د حکومت پاکستان نه دغه پښتنو منسټران نه د علاوه وکچار نه ټول دغه درخواست د جمشید ډډ باډي په ترکی کې پرته ده. داغه ملګرو پوره ډاکومېنټس تیار کړي دي. خدا راکړي چرته سي فلایټ جوړ شي. مور وای چې 4 کال مو شو زوی مې نه دی لیدلې ګټه وټه غریب شته دی نه چې څه ګټه وټه وا هغه هم تلیدا مال چې صرف دونو شي چې د خپل بچی د لاش راشي دلته عزت دفن کوم او زمو د خور ته ول دعا کوم. نو د مور د دې بے بسینه بعد بزو تاسو سوې الله تعالی دې په ټول مسافر باندې مشکلات آسان کې مونږ ټول سره ولاړ یو. تاسو زمونږ رونه تاسو د پاکستان سرمایه سخت وخت د باندې تاسو چرته دا سوچونه کوي چې را سره څوک ولاړ نه دي. سره پورا قوم ولاړ په پاکستان کې پورا پښتانه سره ولاړ تاسو غږ سره زمون غږ دی که په کیمرا رام نشي دا غینه پیش مونږ لګیاو منډه ترلی والله تعالی تاسو ټول تکلیفات آسان کی. خپل در خان ولور کی اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.